دوستانو د پی ټی آی نوی صدر د صوبایي چې کوم مقرر شوی دی جنید اکبر صاحب دغه استعفا ورکوي. د دغه متعلق تاسو څه رای لرئ او څه معلومات لرئ؟ او دویمه غټه خبر دا ده چې پی ټی آی والا چې څومره کسان د دې سرکاري عهده ورسه ده نو د صوبې کې چې د دې سره چا څه قسمه عهده ورسره د پارټۍ د طرفه دا به ټول نه استعفا کیږي او دا به نور ته حواله کیږي د صوبې په سطح نه د ملک په سطح باندې. نو په دې کې عمران خان ډیرو خیر دی. د جلسو جلوسونو نه به کسان لاړو نو په پارټۍ کې به عهده او په سرکار کې به عهده وه لکه ایم پی آی ایم این ای وغیره منسټر وغیره وغیره. نو چلته به لاړ و به تښتېد نو قصه به داسې ورکر به تباه و برباد شو. نو اوس په یو د ورکر له یو بر سرکار د طرفه چې کومه نوکري ورته لکه جاب یا دغه ورته میلاو شوی ایم پی ای توب ایم این ای توب دا شی یو دغه طرف ځي چې دې سره د پارټۍ د طرفه کوم عهده ورسوي هغه به بل کس ته وړي. څنګه چې علي امین ګنډاپور خیبر پښتونخوا د پی ټی آی صدر و هغه درې کو جنید اکبر پیراله دغه شانتي چې نور کم کسان دي دیو ته مختلفې وس عهدې میلاویږي په پی ټی آی کې. دوستانو مطلب دا دی چې د پی ټی آی په لیډرشپ باندې د عمران خان وسو خصایي اعتماد ختم شو. د دې متعلق تاسو کوم فکر لرئ؟ کمنټ کې راته شریک کړئ.